بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم موږ سره سر ارګنیل دی هغه موږ سره لایسوسوم. نو لایسوسوم باره کې باندې ان شاء الله ډیټیل باندې ډسکشن کوو. لایسوسوم فرست اف آل د دې دا خبره ده چې موږ سره ساينټیسټ ډي ډي هغه 1949 کې دا موږ سره کړو ډیسکور کړو. دا صرف د ام سی کیوز لپاره دا انسر څه کوي یاد ساتي. په دې الفاظو باندې موږ فکر وکړو. نو لایسو مطلب سپلیټینګ، مطلب دا بریک ډاون ماتیدل، او د سو مطلب څه باډي. سو مطلب څه باډي، مطلب دا دا هر قسمه باډي چې دا موږ سره مختلف قسمه څه کوي سپلیټینګ کوي. په خپل هم سپلیټ کیږي، نور شي هم څه کوي سپلیټ کوي. کی کومه په ډیپ په ډیټیل منځو چې موږ سره لایسوسوم جوړ شي څنګه دی، نو د دې موږ وایو چې دا موږ سره سټرکچرلی جوړ څنګه دی او چا جوړ کړل. نو دا موږ سره از ا نیوکلیس دی. دا ټول سیل معنی راوخره صرف نیوکلیس مو خلیا پکې موږ سره نیوکلیر پورز دي. ٹھیک شو. نو بیا ان شاء الله نیوکلیس په ډیټیل باندې په خپل عمر روان دي. نیوکلیس موږ بیا هم نیوکلیس سره موږ سره دلته اندوپلازمیک ریټیکولم لګیدل دي. اندوپلازمیک ریټیکولم موږ سره کار مې لیداري چې موږ سره جوړي پروتین جوړي او سره جوړي لیپیډز جوړي. نو موږ سره چې کوم آر ای آر سره رف اندوپلازمیک ریټیکولم هغه مې لیکار سره موږ سره پروتین جوړول او سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کار موږ سره لیپیډ جوړول. د دې نه علاوه دا موږ سره مختلف قسمه څه جوړي ویزیکل جوړي. نو کوم دا پروتین لیپیډ جوړ شي، ویزیکل مختلف قسمه جوړ شي، انزایم جوړ شي. دا صرف موږ سره سټرکچرلی جوړ شي. نور مطلب دا موږ سره په اوریجنل حالاتو کې نه، دا موډیفایډ نه. نو دا به موږ سره دغه ویزیکل راشي نه اندوپلازمیک ریټیکولم نه شي خارج شي او شاته راشي بل یو باډي چې هغه ته موږ ویل شو ګالجی باډي. څه ورته ویل شو ګالجی باډي، یا ورته موږ ویل شو ګالجی اپریټس، یا ورته موږ ویل شو ډیکټوسوم. دا اندوپلازمیک ریټیکولم باره کې هم لیکچر موجود ده په چینل کې. د ګالجی باره کې هم موجود دی، هغه موږ ګورئ. نیوکلیس لپاره ټاپک سره روان دی، دا څه موږ نه لیکو. نو دغه راشي ګالجی باډي او د ګالجی باډي کار دی اندوپلازمیک ریټیکولم نه چې کوم مواد خارج شو، کوم ویزیکل خارج شو، کوم انزایم خارج شو مختلف قسمه، نو هغه موږ سره شي موډیفایډ شي په ګالجی باډیز کې، په ګالجی اپریټس کې، په ډیکټوسوم کې. مطلب دا دی چې دا خپل اوریجنل حالات ته څوک راولي، ډیکټوسوم راولي یا ګالجی باډیز راولي یا ګالجی اپریټس موږ سره راولي. مطلب دا اندوپلازمیک ریټیکولم نه ویزیکل خارج شو، انزایم خارج شو، نو د دې موډیفیکیشن به څوک کوي ګالجی باډیز پکې اوریجنل حالات ته به څوک راولي ګالجی باډیز راولي. نو دا یو ویزیکل چې دینه خارج شي ګالجی باډي ته، ګالجی باډي نه چې هلته موږ سره موډیفایډ شو او د ګالجی باډي نه چې موږ سره خارج شي دا څه لایسوسوم. بیا لایسوسوم بخپله موږ سره وسیل ارګانیل جوړ شي د ګالجی باډي نه، دا موږ سره ډیرایوډ شي راوخیږي او دا غي موږ سره مختلف قسمه سره کارونه دي. نو اوس راشي د ګال د چې کوم موږ سره لایسوسوم دی، د دې چې کوم موږ سره کمپوزیشن دی چې دا به په خپل جوړ سره دی، دا به موږ سره جوړل پروتین نه جوړل او د لیپیډ نه جوړل. او بل پکې څه شامل دي، مختلف قسمه انزایم شامل دي. او دغه انزایم ته موږ ویل شو هایدرولایزز انزایم. سو هایدرولایزز انزایم، خو دې هایدرولایزز انزایم ته موږ بل څه ویل شو هایدرولایټیک انزایم. سو هایدرولایټیک انزایم. اوس هایدرولایټیک انزایم یا د هایدرولایزز انزایم کار څه دی؟ کله کله موږ د شکو چې یو کمپاوند یو نور چې کوم موږ سره مالیکول دي دغه موږ بریک ډاون کوو او دغه لپاره موږ واټر مالیکول پکار دی، واټر پکاري. کله چې موږ سره د واټر په ځای باندې یو مالیکول مات شي د واټر د اډیشن په ځای باندې، ټیک شو، نو هغه موږ سره هایدرولایزز ورته ویل شو. نو دغه موږ سره نو دغه هایدرولایزز انزایم چې د واټر په ځای باندې کوم ریاکشن موږ سره کیږي د مالیکول سپلیټینګ موږ سره کیږي، نو هغه موږ سره شو هایدرولایزز انزایم یا هایدرولایټیک انزایم ورته موږ ویل شو. نو دا به د ګالجی باډیز کې موږ سره موجود دي. اوس اصل کې چې کوم موږ سره دا لایسوسوم دی، نو دا موږ سره په څه کار کې کوي؟ په مینلی په ایسیډیک میډیم کې ښه کار کوي. په څه کې کار کوي؟ موږ سره ایسیډیک، چې دنه مطلب دا چې ایسیډیک میډیم وي، نو دا د هایدرولایټیک او هایدرولایزز انزایم چې دا موږ سره ښه کار کوي. د دې میډیم نه چې موږ سره ایسیډیک وي. کچري دا موږ سره معمولی و دي لیک شو که بهر راغی، نو د سایټوپلازم چې کوم سایټوسول چې کوم انوایرنمنت دی هغه موږ سره نارملی صحیح نارمل پی ایچ کې، او د انزایم چې خپل کار کوي نو د دې لپاره د پی ایچ دی هغه یو اهم فیکټر دی. ځینې انزایم موږ سره په لو پی ایچ کې کار کوي، مطلب دا په ایسیډیک میډیم کې کار کوي، په ځینې موږ سره په هائی
فیج مطلب دا بیسیک تب ته خبره دي او نارمل چې کوم سره سایټوپلازم ماحول هغه موږ سره نیوټرل نیر ټو نیوټرل دی نیوټرل ته سره نږدې دی کله چې معمولی ونه شي دا دومره حالت اثر نشي کولای او کچري if lysosome burst it will destroy cell by self eating کدا لایسوسوم موږ سره بالکل څه شو ریپچر شو بالکل موږ سره شو مات شو سایټوپلازم ته د دې مواد ټول لاغله بهر ته مطلب دا دی دا بیا غټ نقصان کوي ټیک شو او دا موږ سره څه کوي destroy will destroy څه سیل دا موږ سره څه کوي destroy کی ختم بږي by self eating یا سیل بده وکړي په خپل باندې خو مطلب دا نو دې ته موږ څه شو the lysosome ta is another name is called suicide bag دې ته موږ suicide bag هم ورته ویل شو suicide ویل شي خودکشي مطلب دا دغه مطلب دا چې د سیل ارګانیزم په خپل سیل کې خراب کی په خپل ځان خراب کی په خپل غسل اخري د ډیر د رپچر کېدو د بسټینګ د لاسه مطلب دې موږ څه شو suicide bag ورته هم ویل شو ها د دې علاوه د لایسوسوم چې کوم سره مین فنکشنز دي نارمل فنکشن دي هغه راځي وشو چې هغه موږ سره څه چلی دا موږ سره اولنۍ خبر ده چې کوم انټراسیلولر ډایجیشن دی هغه کې موږ سره څه کوي مدد کوي یا انټراسیلولر ایټینګ کې موږ سره څه کوي مدد کوي انټراسیلولر مطلب دا دی ځینې دي ارګانیزم هغه موږ سره یونیسیلولر ارګانیزم ني نو مطلب د هغه د یو سیل نه جوړي نو د هغه کې سیل کې دنه موږ سره پراپر ډایجسټیو سیستم پکار دی نو دغه پراپر ډایجسټیو سیستم خالد نه نو هغه لپاره موږ سره څه لایسوسوم خدای پاک پیدا کړل په هغه سیل کې هغه څه کوي کار کوي لکه فرضاً دا ما سره یو دغه یونیسیلولر ارګانیزم دی امیبا سره ما سره امیبا دا امیبا چې موږ سره کینډم پروټیسټا سره تعلق ساتي دا یونیسیلولر ارګان دی فرضاً بل یو فود پارټیکل دا هغه د دې سیلوال سره د ساري د سیل میمبرین سره ټچ شو نو سیل میمبرین سره ټچ دا چې کله هم دنده لاړو نو د سره بلای سوسوم څه شي کمباین شي او هغه کې چې کوم هایدرولایټیک انزایم دی هایدرولایز انزایم دی هغه به دا خوراک څه کې ډایجست پکې سو سیمپل خبره ده ها بل موږ سره په څه کې مدد کوي په اټو فیګي کې مدد کوي په اټو فیګي کې مطلب د سیلف ایټینګ نو هم ماته سدلته وي دا موږ سره څه کې چې کله هم دا بس شي تر وځي دا ټول انزایم او دا موږ سره په سیلف ایټینګ کې هم څه کوي مدد کوي لکه سیلف ایټینګ نه مطلب دا چې کوم سره د دې دوه قسم کار یا سیل موږ سره مکمل تور من خرابوي یا چې کوم موږ سره دغه دی ډیډ ارګانیز دی ډیډ ارګانیز دی یا ډیډ سیلز دی هغه د چې کې ډیسټرای کې ختم کی مطلب د ماحول صفا کی چې انټراسیلولر ډایجیشن د موږ د دې پروسس څه شو پیګوسایټوسس څه شو پیګوسایټوسس چې کله موږ سره سیل ایټینګ پروسس دی هغه د موږ څه شو پیګوسایټوسس بل موږ سره څه کار کوي ډسټرکشن اف ایج ارګانیز یا سیلز چې کوم سیل موږ سره ډیر زیات مطلب دغشي مطلب ایج شي چې ورشي نور خپل فنکشن نشي کولای یا کوم ارګانیز ایج شي مطلب د ټایم پیریډ تر وته خپل کار هغه نور نشي کولای نو مطلب دا دی چې لایسوسوم په حمله کوي او ځکه ختمي کی او بل څه کار کوي هیلپس ان میټامورفوسس دا ډیر اهم کریکټر دی اهم فنکشن دی چې موږ سره د لایسوسوم چې دا موږ سره په میټامورفوسس کې هم سره ډیر زیات څه هیلپ کوي میټامورفوسس ته ویل شي دا زیات تر موږ سره چې کوم امفیبیانز دي زیات تر موږ سره مثال به تاسو ته ورم څه فرق باقي کوم سره پروسس کې چې دا موږ سره شو میټامورفوسس ورته ویل شو او دا میټامورفوسس دا موږ سره د فراګ یا د امفیبیان ډیولپمنٹ دا موږ سره په نور ارګانیزم کې کیږي امفیبیان علاوه خو میټامورفوسس دا موږ سره یو ډیولپمنټل پروسس دی چې په دې کې موږ سره ارګانیزم چې دی هغه مختلف قسمه د ډیولپمنټل پروسس نه د مرحلو نه د سټیج نه څه کېږي تیریږي او اخر هغه څه کې څه ته رسي یو اډلټ رسي خپل هغه لاست سټیج ته رسي نو میټامورفوسس کې مدد کوي هغه کې مثال ما تاسو لکه ډیجنریشن اف ټیډپول اف څه فراګ نو دا کله چې د فراګ چې کوم فرټیلایزیشن شي دا غینه پس چې کوم موږ سره ټیډپول جوړ شي نو هغه د شاته وړو کې ونڅي ټیل موږ سره وړو کې ونڅي ټیل شي نو دا ټیل چې دا چې کله موږ سره فراګ رو په سایز کې غټي دا ټیل رو موږ سره چې ډی جنریټ کیږي مطلب د ډی جنریټ مطلب ختمېدل او د ری جنریشن مطلب د جوړېدل خو دلته مطلب ډی جنریټ مطلب هغه ټیل رو چې ډی جنریټ کیږي رو چې کیږي ختمي کې موږ سره دا پروسس ته موږ ویل شو میټامورفوسس یو ډیولپمنٹ تل پروسس دی دا موږ سره څوک پرفارم کوي دا ډی جنریشن پروسس څوک پرفارم کوي لایسوسوم پرفارم کوي امید لرم چې دا لیکچر به تاسو خوښ شي تاسو په پوه شي اني پرابلم ماته کمنټ کولای شي او بل دا خبره ده
چې زیاتره سټوډنټس ماته وایي چې سر ته په اردو کې ولې نه کوي. نو په اردو خو که تاسو سوچ وکړئ د خدای دنیا چینلې دي په پاکستان کې هم، د انډین هم دي، پاکستاني هم دي. نو زیاتره د کې پی کې دا یو غټه مسله د سټوډنټس لپاره چې د هغو د زیاتره د اردو په الفاظو به نه پیږي، نو بیا ورته مسله. نو زه لګېدلی دا هر څه چې دي زه یم هیبه صرف د کې پی کې د پښتنو لپاره دا قرباني ورکوم چې دا پښتانه چې دي دا شی څه کي زده کي هغه په صحیح طریقه باندې په بیولوژي باندې په کیمستري باندې څه شي پوه شي. که چېرې زما وس رسېدی ما به الحمدلله د فزیکس لیکچر هم اپلوډ کولی، خو لهذا د فزیکس چې دی هغه به زه بل ټیچر نه انشاءالله مدد عالم په خپله نشم، انشاءالله د کیمستري او د بیولوژي به زه په خپله کوم. نو دا د اردو خو ډېر شی چې نه دي، خو زه سټوډنټ ته د اسانتیا لپاره هم د کې پی کې د پښتنو د سټوډنټ لپاره زه اسانتیا راوباسم چې هغو ته بیا څه مسله نه راځي، د بیا د بل نه تپوس نه کړي او ډایرکټ په لیکچر باندې شي پوه شي.